تاسو ته په مسجد نبوي کې دننه څه د اولیاء کرامو چې کوم زموږ مشران دي بزرګان کوم ځای ته راځي او څه خاص ځای دی او په هغې کې د صحابو یو خاص تاریخ پروت دی نو په هغې کې باب الهجرة 4 نمبر ګیټ چې کوم دی په دې سره چې تاسو څومره ننوځئ نو تاسو چې لږ مخکې راشئ دې طرف ته نو تاسو به وینئ مسجد نبوي دننه چې کوم ځای دی خاص مسجد نبوي د رسول الله مبارک په دور کې دا د ریاض الجنه دا کومه دیره چې کوم دی د عایشه رضی الله تعالی عنها یا دغه چې څومره دغه ځای پورې دا مسجد نبوي دغې نه بعد چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې دې کې بیا توسعه وشوه دا دې خوا چې کوم ځای پورې ښکاري د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نوم پورې دا توسعه وشوه دغې نه بعد د عثمان رضی الله عنه په دور کې دا ټول چې کوم دی د اخره پورې توسعه په دې کې وشوه دا مسجد نبوي چې کوم دی لوی کړی شو د هغې نه بعد د حجاج بن یوسف په دور کې دا کوم لیټونه چې موږ ته ښکاري د دې مسجد نبوي دننه دا فانوسونه ښکاري د دې د اوچت ځای پورې هغه چې کوم دی هغه د دې چت د مسجد نبوي جوړ بیا په سلطنت عثمانیه کې د ارطغرل غازي هغه چې کوم دی دغې سر پورې د دې مسجد نبوي تعمیر وکړو او دا شین چې کوم ځای کې موږ باب السلام سره انټر کېږو نو دا پیله کور چې کوم دی دا د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دی او دا شنه لیکل چې کوم ښکاري دا د ارطغرل غازي رحمه الله شجره نسب دی دا د دې ایریا چې کوم دی مسجد نبوي شوه بیا چې داسې راتاو شي داسې راشي نو دا 3 پیلرې چې کوم یو ځای دي دا 3 پیلرې چې کوم یو 2 3 او دغه شان 3 پیلرې هغې ګوټ تندي مولانا صاحب ته به وکړئ دا هغه ځای پورې دا چترۍ چې کومې دننه دي نو دا چترۍ دا د صحابو کورونه دا د صحابو کورونه دلته به چې کوم چې پکې ولاړ یو موږ چې کوم ځای کې ولاړ یو دلته به صحابو چې کوم دی نږدې مسجد نبوي کې چې کوم دی لمونځ کو د هغې نه بعد یو صحابي دی حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه طلحه رضی الله تعالی عنه مشهور حدیث مبارک دی تاسو به لیدلی په فضایل اعمال کې دی دا د دې یو نواله د هغه درې پورې یا د هغه درې پورې اخوا چې کوم ځای تاسو ته ایریا ښکاري دې کې طلحه رضی الله تعالی عنه حدیث مبارک کې راځي فضایل اعمال کې چې نبی علیه الصلاة والسلام نه رالو او دوی فرمایي چې یا رسول الله ما خپل باغ د الله په نوم باندې چې کوم دی هغه صدقه کو نو هغې نه بیا د وجې تپوس وکړی شو نو هغه دغه باغ و چې په هغې کې چرچنه راننوته دې ایریا کې چرچن راننوته او دومره ګڼ باغ و چې هغه توتې نه شوه نو د هغې د وجې چې هغه په مونځ کې خلل رالو د هغه د مونځ د خلل د وجې هغه چې کوم دی دا باغ څه کو هغې د الله په نوم باندې صدقه کو نو دا هغه ایریا ده نو چې کله تاسو راشئ خاص کر مسجد نبوي ته مدینې ته نو تاسو به څه کوئ تاسو کوشش کوئ چې په باب الهجر سره 4 نمبر دروازې سره راشئ دا د اولیاءو ځای دی ما چې په خپله ولیدل نو د پیر سبا قاري صاحب مبارک دا مولانا فضل الرحمن صاحب او دا چې څومره اولیاء دي نور هغه راځي نو هغه په دې ځای کې خپل مسکن اختیاري او منځونه کوي خاص کر دې کې د ټول ښکلې خبره دا ده تاسو به ونیسئ دې کې روزه مبارکه چې کوم دی د دې ځای ښکاري او جنګله ښکاري هم روزه ښکاري هم جنګله ښکاري هم روزه ښکاري او دغه چې کوم دی دیره د عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې هم ډېره ښکاري دا دې ځای ته کوشش کوئ چې ځان رارسوئ روزه هم ښکاري نو ډېر خوند به تاسو له ورکوي عبادات به مزه کوي جزاک الله